دا د وخته پورې کنټینیو وي چې څو پورې دا ظالم حکمرانان چې کوم دي دوی زموږ خبره تسلیم کړې نه ده چې د سبا نه ټولې دفترې به بند وي ټول سکولونه به بند وي. کتونکو کاشف عارف یم پېښور شیرشاه سوري پل چې کوم سوری پل ورته ویل کېږي دلته موجود یم د خیبر پښتونخوا چې کوم سرکاري ملازمین دي نن هغوی په احتجاج دي. دا هغه پل دی چې دلته څوک نه څوک په احتجاج وي د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ مخه ده اګیګا په نوم چې کوم آل ګورنمنټ امپلایز دي هغوی په احتجاج دي خپل مطالبات راوړي د خیبر پښتونخوا حکومت چې کومې فیصلې کړي دي پنشن اصلاحات شو یا دغسې چې څومره هم سرکاري ملازمین دي د دې په اړه د تنخواګانو کټوتي یا د پنشن اصلاحات مونږ به دلته چې کوم دغه خلک دي دوی سره به خبرې اترې کوو که مونږ ګورو دغه احتجاج د څو ګنټو راهیسې شروع دی د پېښور چې څومره هم ټریفک دی څومره هم لارې دي هغه دې سره متاثر دی. دا د پېښور مین جي ټي روډ دی دا روډ د هر قسمه ټریفک دپاره بند کړی شوی دی. مونږ د دې چې کوم ملازمین دي دوی سره خبرې اترې کوو د دې مطالبات تاسو سره شریکوو مونږ سره اوسئ. किसी सूरत ये नहीं मानते हम क्लियर. بختیار زمین صدر تنظیمي اساتذه دیربالا او د اګیګا چې کوم څومره تنظیمونو پای کې شامل دي پای کې تنظیمي اساتذه هم شامل دي. دا اوسنی احتجاج د اګیګا خیبر پښتونخوا زیر اهتمام دی. تاسو وینئ د اسمبلۍ مخې ته مونږ ولاړ یو. اصل کې دا احتجاج د دې وجې نه شروع چې حکومت چې کوم زمونږ د بوړاپې چې کوم زمونږ اسره وه هغه اسره چې مونږ به د خپل لور واده وکړو د خپل بچي واده به وکړو ځان له به یو دوه کمرې کور جوړ کړو نو هغه اسره چې ده هغې زمونږ نه واخېسته په هغې باندې کټ ولګاو او اوس چې د دې مقصد صرف دا دی چې چا ته به 100 روپۍ میلاوېدې هغه ته به اوس 60 او 50 روپۍ میلاوېږي به پنشن کې. نو لهذا یو خو دا نو دې په هغه باندې سرکاري ملازمین ټول راوتي دي باقاعده اتحاد دی او چې څو پر زموږ دا مسله حل شوي نه وي هغې دا نوټیفیکیشن واپس اخیستی نه وي نو دا یې پورې دې ځنه زموږ تله چې دا ناممکن دي. دویم د دې سره سره به 10 فروری زموږ د قومي اسمبلۍ مخې ته انشاءالله احتجاجي هغې کې به هم انشاءالله موږ بھرپور حاضري کوو او سره به حکومت ته مرکزي حکومت ته به دا وایو په دې به مجبوره کوو چې خپل نوټیفیکیشن واپس والي. د دې سره د خیبر پښتونخوا چې کوم موجوده ګورنمنټ دی د هغې نه زموږ دا مطالبه ده چې همتا د اساتذې کرامو اپګریډیشن کړو د پرایمري نیواله د سیکنډري پورې لهذا زموږ مطالبه په خپل ځای باندې ده. تا د کیبنټ د فیصلې مطابق هغه فیصله ډرا کړې ده لهذا ټولو اساتذې کرامو ته اپګریډیشن ورکړه. یو دا دویم دا چې سی پی پن کومه پالیسي دې راوړله نو سی پی پن دې د ځان سره په کور کې کېده دا سی پی پن پالیسي دې مکمل ختمه کړه او د اټک د پل نه ښکته ورته وه. دویم چې 13000 کم زموږ اډاک ملازمین دي فوري طور دا بحال کا او دیو د چې کوم زموږ د پنشن چې کوم دي د هغې حقدار کا او دیو واپس چې دي دیو ریګولر کا ریګولیشن وکړه د ډیټ اپ اپوینټمنټ نه. دا هغه مطالبات دي زموږ چې دا دی حکومت منو دي دی حکومت نه مخکې نه کړي دي اوس نه پوهېږم چې دوی به کوم هډل دی خپل وزیرانو نه 500% او 400% اضافه کوي خو سرکاري ملازم چې دی هغه په دې وجه چې خزانه خالي ده نو چې خزانه خالي ده خو غیر ترقیاتي بجټ کم که که نه اوس زموږ وزیر اعلی صاحب په دغه لار باندې راغی بره په دې روډ باندې لاړ په پروټوکول کې پروټوکول ختمه کړه وزیر اعلی صاحب ته هم خپل پیل په اختر کې ووسه او په نقشه کې اسمبلۍ ته راځه ته ګوره چې خزانه ډکېږي که نه ډکېږي. تا دا وعده کړې وه د پي ټي آی ګورمنټ چې مونږ به غیر ترقیاتي بجټ ختمو او دا چې کومه اخراجات دي دا به ختمو چې د زمونږ ډي سي صاحب ته د 2 کروڑو روپو ګاډۍ ولاړي نو دا کومه توک جوړېږي لهذا هغه ته هغه په عام ګاډي کې راځي په عام موټر کې راځي د اکاونټ فور خوله دې هغه ته کوړاو کړې ده لهذا دا غیر ترقیاتي چې څومره ستا اخراجات دي دا ختم کا اخراجات دې کم کا لهذا ته ګوره چې خزانه ډکېږي که نه ستا په سرکاري ملازم باندې لیده خزانه ته ډکې لهذا دا ظالمانه فیصله ده مونږ حکومت ته وایو چې دا ظالمانه فیصله چې ده دا واپس واله دا زموږ مطالبات دي. زما نوم تلاوت خان دی جی سیسټ پوسټ باندې او مطالبات خو چې دا دی زموږ مشرانو چې کومې خبرې وکړې که نه چې وخت تر وخته د ملازمینو نه یو ټنګره کټ کېږي جي ما وختي یو ملګري ته خبره کوله مې سړی پوټې کټ کړي نو دی پورا یو اوس کټ کړي یو آرګن پورا کټ کړي کله لاس کټ کړي ورپسې خپه کټ کړي یو پوټې رانه کټ کړي. زموږ مطالبات چې دا دی چې موږ ټول عمر د ملک خدمت وکړو په مختلفو میدانونو کې او دا پنشن خو زموږ یو بنیادي حق دی جي نو مهرباني دي وکړي دې پرې په خپلو عیاشو باندې په خپلو هغه کم فیسیلیټي چې دې ته میلاو دي او کم کرپشن چې کېږي په هغې دې جي ټیکو ساتو نو انشاءالله د ملازمینو د پنشن او د تنها په وجه باندې ملک نه خرابېږي که خیر
دا به نه خرابېږي او که دا کنټرول دی ونه ساته د ملازمینو دا تر پنشن به هم لړ شي او که د دې دا مراعات ختم نشي او د دې دا کرپشن ختم نشي چېرې ملک ترقي نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم تاثیر جان شموزی د باجوړ اوسېدونکی یم. ایجوکیشن ډپارټمنټ کې په پی ایچ ډي پوسټ باندې کار کوم. نن چې موږ په کومه سلسله کې راوتلي هغه زموږ د پنشن بچاو تحریک په نوم باندې شي د اګیګا د سوري د لاندې کومه احتجاجي مظاهره منعقد شوې ده دغه دپاره چې کوم د ملګري راغلي دي د خپل مستقبل بچاو دپاره د خپل حقوقو دپاره حکومت چې د پنشن باندې کوم کټ لګولی دی د هغې د مخنیوي دپاره موږ راغلي یو دلته په دې اسمبلي حال مخې ته احتجاجي مظاهره کوو. څه مطالبات هم راوړي دي؟ زمونږ خو چې د ټول اوله مطالبه چې کومه ده نو د پنشن باندې چې حکومت کوم کټ لګولی دی دغه ده. نور پکې ضمني وړې وړې مطالبې دي. غوټه مطالبه زموږ د قوي د فلحال چې موږ د پنشن باندې چې کمې حکومت کوي یا ورته اراده ده دا بالکل نه تسلیموو او د دې مخنیوي دپاره موږ راغلي انشاءالله. دغه زموږ مطالبه ده. ستاسو په نظر کې داسې قسمه فیصلې ولې کېږي؟ ګوره جي دا خو د کوم چې کوم برسري حکومت دی دا به موږ داسې دا د هغې کمزوري هم ده او نااهلي هم ده ځکه چې 70 سال د پاکستان وشو دغه کومه پالیسي چې مخکې مقرره وه په دې باندې سرکاري ملازم وچېرېدو ښه مطلب دا سموتلی کار روان و چې دی راغلو نو بس اوس به په پنشن باندې هم کټ لګي په تنخواهګانو باندې هم کټ لګي او مختلف قسم چې کوم سرکاري ملازم خلاف د مختلف ایجنډې راوړي چې کوم حکومت